पाकिस्तान चैंपियन कप کې نن د محمد حارث ټیم د ساوث شکیل ټیم ته ډیر زیات بهترین او زبردست شکست ورکو په کوم کې چې د بابر اعظم د سایډ نه هم ډیر زیات بهترین او اوټسټانډینګ پرفارمنس شوی دی اوورال میچ هم خبر کوم د چیمپیون کپ باندې هم خبر کوم او په دې کې چې کم زمنګ زاړه کې لاړین دی اوس دلته څومره تکړه شوی دی او څومره زبردست پرفارمنس کوي کم چې موږ ته په انټرنیشنل میچونو کې د پاکستان په ټیم کې چې کله دا کسان موجود دي په هغه وخت کې په نظر دغه پرفارمنس نه راځي خو نن چې کوم دی په دې کپ کې په نظر باندې راځي بهرحال خبره کوو په نننی میچ باندې د محمد حارث او د ساوث شکیل چې کوم دی نن میچ او په دغه میچ کې چې کوم دی لاول محمد حارث ټیم بیټینګ کړو په هغه کې 272 رنز ټارګټ محمد حارث ټیم د ساوث شکیل ټیم ته ورکړو د هغې په جواب کې ساوث شکیل ټیم په 97 رنز باندې ټوټلی ټیم آوټ شو د دې نه مخکې چې کوم د محمد حارث ټیم دی او د محمد رضوان د ټیم سره میچ په هغه کې هم د دیو سره دغه شان چل شوی مطلب ټارګټ ورکول په دې کپ کې په دې پیچونو باندې دا ډېر زیات بهترین ثابتېدلی شي ستا لپاره که 250 رنز ټارګټ ته ورکړې نو مطلب د هغې په یو تعقب کې ته دغه میچ په خپل نوم کولی باندې شي ځکه چې چیسنګ ډېر زیات ګران دی خو د محمد حارث د ټیم د سایډ نه یعنی مطلب د سټیلیونز د سایډ نه د ډولفن سره چې کوم میچ شوی دی په دې کې د سټیلیون د سایډ نه بابر اعظم 104 رنز په 100 بالونو باندې کړي ډېر زیات زبردست بیټینګ یې کړی دی خو بابر اعظم چې کوم فینس دي موږ په خپله باندې د بابر اعظم د بیټینګ په انتظار باندې چې بابر اعظم به کله بیټینګ کوي یو شاهد خان افریدي چې هغه ته به خلک په انتظار باندې کله چې به شاهد خان افریدي آوټ شو نو ټوټل سټیډیم به خالی شو د هغه نه پس دا واحد کلاړي دی چې د په آوټ کېدو باندې سټیډیم مکمل طور باندې خالی کیږي شانته کې ټوټل چې کوم تماشایان دي هغه د بابر اعظم د بیټینګ په انتظار باندې نو بابر اعظم لا څنګه چې په دې لیګونو کې دغه شان پرفارمنس کوي نو دغه شان ورله پکار دی چې په انټرنیشنل سطح باندې د پاکستان په ټیم کې هم دغه شان پرفارمنس وکړي بهرحال یاسر خان چې کوم دی 44 رنز کړي دي سره چې کوم دی شان مسعود هم 34 رنز په دې میچ کې کړي دي که په بالینګ باندې موږ د حارث د ټیم ځکه بار بار دا خبره کوم چې زما فیوریټ ټیم چې کوم دی په دې لیګ کې هغه دغه سټیلیونز چې کوم دی یا مطلب د محمد حارث چې کوم ټیم دی دا زما خپل فیوریټ ټیم دی وجه دا چې یو خو بابر اعظم موجود دی او بل محمد حارث زما ډېر زیات فیوریټ دی نو دغه وجه ده مهران ممتاز د سټیلیونز د سایډ نه 3 وکټې اخیستې وي جانداد خان چې کوم دی هغه هم 3 وکټې ترلاسه کړې وي او ابرار احمد هم 2 وکټې ترلاسه کړې وي که جانداد خان منګه وګورو ډېر زیات بهترین بالینګ کوي حالانکه سپیډ ورسره دومره خاص نشته دی خو بهرحال ډېر زیات ښکلی بالینګ کوي د هغې د سایډ نه صاحبزاده فرحان 32 رنز او آصف علي 21 رنز کړي او ساوث شکیل 12 رنزونه کړي نو چې کوم اوورال ټورنمنټ دی نو ښه خبره ده چې په دې کې دا کسان پرفارمنس وکړي خو تاسو که چېرته کې د پاکستاني چې کوم پلیران دي هغه وګورئ نو په دې کې ډېر زیات بهترین پرفارمنس کوي او هلته کې پرفارمنس ضرورت چې کله په انټرنیشنل ټیم کې تا ته په نظر باندې راځي هلته کې چې په کوم ځای کې ضرورت وي نو په هغه ټایم کې دیو دا پرفارمنس داسې خاص نه کوي نو پکار دا ده چې کوم پلیران اوس په دې ټایم کې ډېر زیات تکړه دي لکه افتخار احمد دی د دې سره چې کوم دی هغه بل نوم یې رانهیر شو خو داسې پکي په شان جریږي بالینګ کوي سپینر د هغه نوم رانهیر شو هغه بالر چې کوم دی هغه له پکار دی سپین بالینګ کوي او د سره بیټینګ هم کوي هغه له پکار دی چې په انټرنیشنل سطح باندې هغه پرفارمنس وکړي څنګه چې دلته کې پکار دی نو ښه خبره ده موږ خوشحالېږو په دې پلیرانو باندې د پاکستان کرکټ ټیم کې به دغه شان پارټیسپیټ دی وکړي خو څنګه پرفارمنس چې دلته کوي نو دغه شان پرفارمنس بیا په انټرنیشنل سطح باندې دی له هم کول پکار دی بهرحال خپله رایه راسره کمنټ کې شامل کړئ انشاءالله ملاویږو نوې ویډیو کې تر هغه وخته مال راکړئ اجازه د الله په امان